بسم الله الرحمن الرحیم. دویم نمبر بحث په اجزاء د بسم الله الرحمن الرحیم. د بسم الله دا جار مجرور دی. سدي بسم الله جار مجرور دی. جار مجرور متعلق واري سغواړي په متعلق کې سلور خبرې دي. یو دا چې متعلق د فعل دی او یا اسم دی، یا فعل دی او یا اسم دی، یا مقدم دی او یا مؤخر دی، یا فعل خاص دی او یا فعل عام دی. سو خبر شولې سلور بلکې شپږ شولې. سو شوي نو د دې متعلق په یا فعل وي او یا به اسم وي، یا به مقدم وي یا به مؤخر وي، او یا به فعل خاص وي او یا به فعل عام وي. ذهنم ته ورسېدل که متعلق فعل وي لکه ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم، یا به مخکې وي او یا به ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو یا بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ دا پوښو کنه. او یا لکه چې شبه فعل وي ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. ثابت متعلق اسم شو کنه، متعلق اسم ثابت بسم الله ابتداء ثابت بسم الله. نو ثابت شو کنه صدا مبتدا رو باسي مقدر. نو ثابت بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم ثابت. وہ شو کنه دو آغا او دو دا سلور شو دا سلور شو. آیا لکه یا فعل خاص یا فعل عام. لکه که فعل خاص وی اصنف بسم الله الرحمن الرحیم، اصنف بسم الله الرحمن، یا به فعل خاص وی او یا به فعل عام وی. کون لکه افعال عامه سودی کون اصل اصول اصل ثبوت اصل وجود اصل. افعال عامه سودی کون اصل وجود اصل حصول اصل ثبوت اصل. ذهن لفي رسیدلو. کائن بسم الله الرحمن الرحیم، کائن بسم الله. دا د متعلق کې سو احتمالات شو، شپږ احتمالات شو. زی محشری وی چې دا فعل به وروسته روباسه بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ. او زی محشری صاحب ولی وی للاختصاص، للاختصاص د اختصاص د وجنه خاص په نوم د الله باندې ابتدئ شروع کوم کنا. تقدیم ما حقه التاخير الحصر والاختصاص. ذهن الفور او کنا خاص په نوم د الله ابتدئ شروع کوم. د ابتدئ او فعل د دا ټول ځان سره جمع کړی دي، رستواله پکې نشته دي. رتبه مقدم ده کنه او لفظ کې مؤخر دی او تخصیص معنی ورکړه. یا لکه پوښول په دې خبره باندې نیاز باچا پښوی نزی محشری وی چې فعل به مؤخر وی للاختصاص. د صد وجنا اختصاص خاص والی د وجنا
بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ معنا بداس شي خاص پنوم د الله چې رحمان رحیم دې ابتدئ شروع کو سیدا زما شریفه او د جمهور په نسبت مخ کې ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شو به بسرین وی متعلق به فعل روباسي متعلق به سر روباسي فعل ابتدئ بسم الله متعلق په فعل روباس دلیل د بسرین د پارا وی دلیل د بسرین د پارا دلیل د بسرین د پارا وی متعلق په فعل روباس زکا چې هر متعلق عامل وی په متعلق کې هر متعلق عامل وی په متعلق کې ابتدئ دا عامل دی کنه بسم الله الرحمن متعلق کې چې بسم الله الرحمن هر متعلق عامل وی پچا کې متعلق او اصل په عمل کې فعل دی اصل په عمل کې فعل دی طاهریه ولی اصل په عمل کې فعل دی فکرات او په مرات سره دا خبره تیر شوې ده سره ترنه وکړلو ولهذا نسم الله اصل په عمل کې فعل دی دا ولی د جمله خبره خزنه کوما زد عمل خبره کوما اصل په عمل کې قوی دی اصل په عمل کې فعل دی اصل په عمل کې فعل دی اصل په عمل کې فعل دی دا ولی مصدر سشه مصدر نه جوړ شوی خو خود دې سر په بهایم وای چې د مصدر نه جوړ شوی دی دې کې خو څوک دې نه انکار نه کوي د عمل پیش په خبره باندې اصل په عمل کې فعل دی اصل په عمل کې فعل دی دا ولی اجتهاد دې پدې کې کار د کوي لکه خادمی دا جواب ذکر کړي وي اصل په عمل کې فعل دې ځکه دا واضح وذکر دې لپاره د عمل واضح وذکر دې لپاره د عمل چې دا به بس عمل کوي ذهن دې پوره شي الکه اسم فاعل اسم مفعول چې عمل کوي د مشابهت د فعل د وجه مشابه ده د پیسه په لفظ او په معنا کې یا لکه پوه شولې په دې خبره ده حاجی نو لکه بسرین ویا چې متعلق په فعل روباس ځکه هر متعلق عامل وي په متعلق کې او اصل په عمل کې فعل دی څه دی او کوفین وای چې متعلق په اسم روباس ثابت بسم الله الرحمن متعلق په اسم روباس د دینا او متعلق په روباس اسم بروباس ذکر د اسم نرا دینا شبه جمله جوړیږي او شبه جمله مفرد دی او اصل په خبر کې افراد دی اصل خبر کې افراد دی ابتداء ثابت بسم الله نو دا ثابت بسم الله الرحمن الرحیم دا ثابت بخبر وی کنا او اصل په خبر کې څه دی افراد به وایا دا خبر آسان وایي کوفین وای چې متعلق په اسم روباس ځکه د اسم شبه جمله جوړیږي او شبه جمله مفرد وي او اصل په خبر کې افراد اصل په خبر کې افراد وي دا خو خبر واقع کیږي خاصه صحیح شول دا خبره ها صح
کوفین وی چې متعلق په اسم روباسي ځکه د دین شبه جمله جوړیږي او دا خبر واقع کیږي او اصل په خبر کې افراد دی اصل په خبر کې افراد دی صحیح شو راځه د با جار مجرور خبرم ختم شو بسم کې اسم دی جی الکه دا اسمن دا عند البصرين عند البصرين د بصرين په نسبت اسم دا په اصل کې سمونو سمون الکه سمون علو توي چتوالي توي سم او یا لکه اسم تم اسم زکه وی چې دام عالی دی په خپل اخوین باندې عالی دی عالی دی یعنی اوچت په خپل اخوین باندې اخوین فعل او حرف دی اسم مسند او مصلح دواړه واقع کیږي فعل مسند واقع کیږي مسند الیه واقع کیږي او حرف نه مسند واقع کیږي اسحاق داولی اسم مسند مصلح دواړه واقع کیږي او فعل مسند واقع کیږي مسند الیه نه واقع کیږي او حرف نه مسند واقع کیږي او نه مسند الیه داولی وای حرف قوی دی لکه آسان جواب د دې دا جوابونه نورم ډیر دي ها آسان جواب خدا د وزه د واضحنا د وزه واضح دا وزه کړي چې اسم با مسندم یو مسند الیه بم واقع کیږي او فعل به مسند وي حرف نه مسند وي او نه به مسند ها سدی ویلی خای لکه اسمون دا په اصل کې سدی دا سمونو انو چې سمونو نو وو حذف شو او په عوض کې په اول کې حمزه مکسوره راوړل شولا ستر نه راځو اسمون سمونو کنه وو حذف شو په عوض کې اول کې حمزه راوړل شولا او لهذا تنوین په میم باندې جاری شو اخر دې کنه اسمون نو دا د مخزوفه الاعجاز نشو د چا نشولو مخزوفه الاعجاز نه عجز اخیره حرف حذف شوه دی اخیرنه حرف سنه دا د مخزوفه الاعجاز نشو عجز اخیره لکه اخیره حرف حذف شوه دی صحیح شو او کوپین چا ها او کوپین سو اسم یره وای دا اسمون په اصل کې وسمونو وسمون نخه توي علامه توي نخه توي او علامه ترويجي او الک دا اسمم نخو علامه د پخپل مسما باندې پخپل مسما باندې علامه او نخه کنه د کوپینو په نسب نو به دغه وو په حمزه باندې بدل شنو د وسمون نسج اسمون ترنجوش نو دا د مخزوبه الاصدار نه دی د چا نه دی د مخزوبه الاصدار نه دی الکه صدر اوله حذف شوی د داغه په عوض کې دا حمزه راوړل لقمان پیشوي سمجھ فهم تدراله خبره راځي نو بسم الله نو اسم کوم خبره سشولا وشولا راځي الله کلمه د جلال دا کلمه د جلال ده او بالکل الله کلمه د جلال الک اول کلمه د جلال یو بحث په لغت کې او دویم نمبر بحث په اشتقاق عدم اشتقاق کې دی او دریم نمبر بحث په تعریف د کلمې د جلال کې دی
په کلمې د جلال کې څو بحثونه دي؟ درې بحثونه دي. یو په لغت کې دی چې هلکه دا کلمه د جلال الله کلمه د جلال ده که نه؟ نو دا عبرانی لفظ دی او کو سوریانی لفظ دی او کو عربي لفظ دی. نو څو قولونه دي پکې؟ درې قولونه دي. جواد یو پکې یو دا ده چې دا سوریانی لفظ دی. دویم قول پکې دا دی چې دا عبرانی لفظ دی. او دریم قول پکې دا دی چې دا عربي لفظ دی. او څلورم نمبر قول پکې دا دی چې دا علم دی په ټولو ژبو ته شامل دی. په هر ژبه کې الله دی عظیم ذات دی. ذهنم څو رسېدلی دا اول نمبر بحث او دویم نمبر الله کلمه د جلال هلکه دا مشتقی ده او که غیر مشتقی ده. یا لکه د سیبوی سیب عند السیبوی وعند الرازی وعند الغزالی رحمهم الله د دوی په نسبت باندې دا کلمه د جلال غیر مشتقی ده. غیر مشتقی ده په دې کې اشتقاق نه دی شوی. اشتقاق پکې نه دی شوی. غیر مشتقی ده. څنګه ذات د باری تعالی د دایره د عقل نه خارج دی. د دایره عقل نه خارج دی. عقل ادراک نشي کوله. دغه شانته کلمه د جلال کلمه د جلال دا هم د قواعد صرفیونه خارج د قواعد صرفیو قواعد صرفیونه صدا دا خارج ده. څه بنوي چې دا د دینه مشتق ذهنم پورا سره دا یو دلیل دی چې څنګه ذات د باری تعالی د دایره د عقل نه خارج دغه شان کلمه د جلال هم قواعد صرفیو خارج ده. دویم دلیل لکه څنګه چې ذات د باری تعالی لم یلد ولم یولد لم یلد ولم نزګونکې دی ولم یولد او نزګولې شوی دی. نه والد دی او نه مولود دی. ذهن دې پوره سره دغه شانته کلمه د جلال نه مشتق ده او نه مشتق منه ده. ذهن دې پوره سیدلو. سیبوی سیب چا په خوب کې ولیدلو چې په قبر کې د الله جل جلاله سم معامله وکړه. نو سیبوی سیب ویللی چې الله جل جلاله را تو فرمایل چې ایسے بوي تا خو زما د نوم ډیر خیال ساتلې دی. زما د نوم ډیر خیال ساتلو. پیش په خبر زبس ما وبخل قد غفرت لك بخنه مې د توکل پیش په خبر. حدیث مبارکم دی لا تحقرن من المعروف لا تحقرن من المعروف الکه سپکوا مګنۍ سپکنی کی کوړنی کی مینو سپکې مګنۍ کې دې شي الله پاکستان په دغه وړنې کوي باندې رضا شي. او یا لکا سم سبحان الله دې ونه یا خاجي او یا عبدالغنی مولوی صاحب سم ها आवाज کا غوړ کوي ها دا خیر دا خو دا هغه پیریډ کې وو آیا ما اوسه ما هغه پیریډ خاجي سمته کوي ما خیر ها واو یا څوک نیم کوم یو مرید بند کړی خاجي خیر استادان کوم استاد چې په کوم سیس خپکیږي هغه هغه تاسو دغه لپاره کاږي. حاجی خبره ما نه خبره یې رسو یا
حدیث مبارک من الماء ابن جوزی سے هغه چې کله را وفات شو قبر کې خدای شو دا خوبونه اثبات د شریعت په دې سره نه کیږي دا بس مبشرات دي ګور انکارونه کې مشکات شریف ځان نه کتاب التعبیر الرؤیا ځان له روړې دي امام غزالی مروړې دي جی او ځان له تعطیر الانام خپل د ځان له علم دی ورڅو په دې نه پیږي ذهن دې پوره شه نو صرف مبشرات دي سړی ته لوی اصلاح بلاویږي که یو سړی وای چې یا الله ما ته هدایت وکړي کوم کار کې زما خیر استخاره کړه ولهدا تا ته داغي د شریعت موافق خوبونه روي او باغې رواني لوی بزرګ د سړی نه جوړیږي ذهن دې پوره شه ابن جوزی سے چا خوب کیولې دوی په سمعني الله وبخلې يرجي وي په خوا په قلمونو لیکلو کنه کله قلمونو باندې ولیکلو يرجي وي یو ځل مچ ډېر تیزی را روانو تګي وړې زیات او ډایرک د دې په سوک باندې پرې وتلو او سکله وي بس ما ول جرا چې د لیکل لګ بس کړي لپاره چې دا صحیح اوس کی صحیح اوس کله بس مور شوالو ته او الله جل جلاله ویل چې زما مخلوق او دا غي د خیال ساتل زما استا خیال او ساتل ته بس بخنه مده لکه ډیر دا لکه پوجولې باندې خبره وایي ها او نو لکه دا خو بس الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها تنګي به غیر درته ولا ورکولې دې ته به صالح دې او هغه نیت هم به صالح انما الاعمال بالنیات ها او مساله باندې مې هنو رسیدلې خبره که څه پورې کوله حاجی دا یا لکا کلمه د جلال شدا دا سیبوي سیبوي چې دا غیر مشتقدا غیر څنګه ذات د باری تعالی د دایره د عقل نه خارج دا شان کلمه د جلال هم د قواعد الصرفیه او یا لکه دویم قول پکې د عام نحات دي عام نحات وي چې دا مشتقی ده صدا چې مشتقی ده نو څو قولونه پکې دي شپږ قولونه پدې کې دي شپږ قولونه دي شپږ قولونه پدې کې دي ذهنم پور رسیدلو چې دا مشتق الله یلوه نرا اله یعلم سمع یضرب یضربون تقریبا څو قولونه دي شپږ قولونه بیا پدې کې دي ها څه ها او نو لہذا شپږ قولونه را پدې کې برابرۍ دي ذهنم پور رسیدلو ها څه دا عقاید دي کنه یا کلمې د جلال دا خو